وقالو قلوبنا غلف او دا يهوديون وی چې د مجدړونه چې دی دا باندې دا پټتي بل لعنهم الله بكفرهم د دې دغه انکار دی واجه دی الله بلکې د مونږ دی الله لعنت تا فقليلا ما يؤمنون ډېر لږون ته داسې دي چې هغه ایمان وروړون کې دي وقالو من ولما جاءهم كتاب من عند الله چې کله دایته روغلال کتاب دی الله پاک طرفنا مصدق لما معهم او تصدیق کون کوي چې څه دای سره دی او خبرو دی او کتابونو وقالو من قبل يستفتحون ادینه پیله دیو داسې چې دیو فتحه غشتلا على الذين كفروا باغ خلق من دي چا کافرون دي فلما جاءهم فچکل دیت دا کتاب یا دا رسول روغلال ما عرفوا كفروا به او دی و پیژندل بیا دی انکار وکړل فلعنت الله على الكافرين پس لعنت باغ خلق من دي چې هغه کافرون دي د يهود خبره او د يهود د بني اسرائيل د دې الله رب العزت چې څومره مسائل یا څومره د کې کمای وي ګناونه خطوي وي څه اندازو الله رب العزت قران مجید کې هغه ټول تذکرہ کړي دو 58 مسائل داسې دي د بنی اسرائیلو کسو عادتونه او کسو چاره او کسو خصلتونه الله پاک هغه قران مجید کې ذکر کړي دي نو یو خبره پر مجدا کړي وا چې وقالو قلوبنا غلف چې دا يهوديونو به دا خبره کوله چې د موږ زړونه چې دی دا ډېر پوک دي دا ډېر صفا دي او دا په غلاف کې باندې قلف غلاف کې باندې لکه تور چې څنګه په خپل پړتلې کې باندې او غلاف کې باندې بیا هغه سي بدوي وي چې موږ د زړونه چې دی دا داسې باندې اوس که څوک ساحر وي که څوک جادوګر وي که څوک جالسازی کوي کڅو کرشمه سازی کوي په موږ هیڅ اثر نه کوي سوا د خپل د موږ دین نه موږ باندې بل هیڅ اثر نه کوي دیو جنابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره نه منله دا بنا بچو نو الله پاک وی چې دایمنته د الله لعنت تا ویلی چې دا نه مني الله نه مني الله ژوند خلق دي چې هغه ایمان وروړون کې دي یعنی بنا به زردا جوړه چې موږ خو ډېر یعنی شیخون یو موږ زړونه ډېر پاکا بالکل پاک او صاف دي د دې آیات په تناظر کې کسړه وکسي چې د معاشري حال د معاشري فرد یا په معاشري کې ته چاته دعوت ارکای یا امر بالمعروف نهی عن المنکر کای یا چاته صيغه خبره کای بیا کچې ته مناسب یو کی یا یو مذهبي سړی وو کی یو دیندار یو تبلیغي سړی یو کی نو هغه ته جواب نه ورکي کم سے کم دمره حیا یاشتا خو کچېره عام سړی وو بل سړی ته وی چې یار ته داسې کوا کنه د 15 وخت المس کوا یا داسې کوا یا داسې کوا به زر داغه دی يهود ولا خبره دا شروع کی چې بس زړه دي چې صفاوي به هر څه کوا زړه دي چې صفاوي بیا هر څه کوا تا خو دې هغه خبره و چې هغه وی چې مزړونه پاک دي پنن معاشره کې زړه چې تا پاک تا زړه پاکول خو ډیر مهنت غوړي پنن معاشره کې چې وا وړي کې غونته چار کای هغه دمره مهنت غوړي بیا د زړه چې د منې د پورا جسم او د دنیا آخرت په دې منې درومدار ده د دنیا معاملات په زړه منته درومدار ده د دنیا ژوندۍ په زړه باندې معاملات چې څومره خبرې چې زړه سره تعلق ده او د آخرت معاملات د دینی معاملات هغه هم د زړه سره تعلق ده به دنیا او آخرت د څومره چاري دی هغه د سره تعلق ده او تزر په خلی منته موت د زر دا وی چې بس مو زړه مې سپاده نور څوک مو زړه ته سپاده نو دا د یو خبره الله پاک کوئی چې په دې باندې د الله لعنت ده دا انکار وکړه لږونه خلک داسې دي چې هغه ایمان لري وکانو من قبل یستفتحون او دینه پیله بده داسې چې دیو فتحا غشتلا علی الذین کفروا په خلق منی چې کوم کافرون دي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به چې کله دا رسول د طرف ته روغلال او دی و پیژندل بیا غانه باندې دی انکار وکړه فلعنت الله علی کافرین الله یې چې لعنت ته په کافر خلکو باندې
دا يهود چې اصل کې ورغلیو مدینه ته مختلف الکونه یثرب تر ورغلیو د ارغلی دی ته چې کوم چې اخیری نبی روان ده د اخیری زمینه نبی روان ده ایموش کتابونه یا د موږ علامات چې کوم دي اغا دایي چې اغا د مدینه آس پاس ارسی برغلی دی ته چې اخیری نبی چې روشي موږ په هغه باندې ایمان ارو حتی چې علما لیکلي دي تفسیر قرطبی لیکلی دی چې د خیبر يهوديون او د غطفان خلک چې د بخپله کې جنگونه کول او چې کله به جنگ کول چونکه يهود سرمایدار وو چې کوم خلک لشکې مالدار ټایپ تی سرمایدار طرف تی به دا جنگجو دا سخت مخ نه وي دې ته بس صرف پکاره اطلاقي باز به د لار وي ویل چې د ټول عمر هغه نوبه کې او سرمایه‌داري کې تیر کړی وي سختۍ تکلیفونه خدای وړي نه سہولیات د اویلیبل وي به چې کله هغه خلکو هغه بت پرستو د سره جان کوال به ودای لري دل به د يهوديونو دا عادت جوړ شو چې هغه بدا دا وکواله ان قالوا ان نسالك بحق النبي الامي الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في اخر الزمان الا تنصرنا عليهم دا و چې کله د شروع کړل چې الله مشتونه سول کو اغه نبی امي په حق سره چې غي تو مش سره ودا کړي او چې هغه کله روزي اخیری زمانه کې به واغا د مش مدد کوي دغه په ذریعہ سره الله ته مش مدد کوي چې کله دا د شروع کړل الله رب العزت د ته فتح یې کړل د و جنگ کې غلبه شو او تفسیرونه لیکلي دي چې په يهوديانو کې چې د دمره بدبختی وا اغا د چرته آیات کې چې کوم ګناه ذکر دی وشوال چې دی بنیم انبیا دروي غنل او نیم انبیا به قتل کول نو علماء دا مسله لیکلي دي چې وانی ما ګناه داسي وي چې هغه صرف دی وسړي فرد سره تعلق نه لري چې بس دی وکړل اوس دی سره تعلق ده ایوانی ما ګناه داسي وي چې هغه نسلونو کې سرایت کوي او هغه درومي نسلونو تر نه وسی دغه اثر نسلونو ته نه وسی علماء لیکلي چې د يهود دغه مسله چې دی وو حق انبیا هغه به قتلول زکریا علی السلام یحیی علی السلام نو هغه د دې په نسلونو کې د ګناه دم رسریت وکړه چې دا مورثي ګناه جوړ شو او هغه دی واجب ته ارشا وزه خروغل خو لیکن د بیا هم چې کوم خپل کورونه لکیر پر یشو چې نبی علیہ السلام باندې ایمان اړو او وخت نه دراو خو لیکن چې وخت نبی کله روغل نبی علیہ السلام روغل قرآن روغل د بیا هم ایمان پرونه او بل دا چې د نبی علیہ السلام صفات هم پیژندل ارشا واضح و کتابونه لیکلي دي چې کله بچي د دې جنگ چا سره اتلال یا به دا بت پرستو سره جنگ اتلال به بده تورات رو وسال او تورات کې چې کوم د نبی علیہ السلام صفات لیکلي شوی وو هغه صفات پر و وسال به هغه منی داسې لوس کښشول لوس په کښشول او دا د وبې کولا اللهم انا نسالک بحق نبیک الذي وعدتنا ان تبعث في اخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا چې الله مشتون رسول کو دیغه نبی په حق سره چې غي تو مش سره ودا کړي هغه په اخیری زمانه کې راستای نن ریز د موږ دشمنونو منته دیغه دی واجی مشتو کې مدد وکي یعنی دم رده ته نبی علیہ السلام او قران دی واجبو د خپل دو غشتلې چې الله مشته فتح روکي دیغه نبی بنو مایر وکړي الله په فتح ير کوله ولیکن وکانو الله پاک غي ذکر دالته کې دی یاد کې دار غوړه چې وکانو من قبل دین پیل دی داسو یستفتحون على الذين كفروا چې فتح بده غشتلا وکفرون من فلما جاءهم چې کله دا نبی دی ترغل ما عرفو کفروا به او دی وه پیژندل نبی روح غلال او وه پیژندل کفروا به بیا د انکار وکړه صفات پیرنه ذکر کیو بیا روغلل بیا ولیدل دیو جن چې نبی علیہ السلام کله حج وکړه 11 هجری کې نو چې کوم خلق روغلیو هغه چې د نبی علیہ السلام شکل ولیدل او دغه صورت ولیدل
دغه گفتگو دغه انداز ولیدل هغه و پیژندل چیرې د موږ مذهبي خلکو د موږ مذهبي علماو یا د موږ کتابونو کې چې کوم سړي بره کې کوم صفات ورولي کوم خبره ورولي هغه دغه نبی ده نو شپږ کسانو بیا ایمان ها پروړل به ورستلیم ها شروع کړل بهرحال نو الله داوي چې ما عرفو کفروا به چې دی و پیژندل بیا انکار وکړل فلعنت الله علی الکافرین د الله لعنت په دا کفار باندې الله لعنت څه مطلب لعنت مطلب مختلفی معنی خوستل کړي مفسرین لیکلي اول لعنت مشچاته چې په تو لعنت شه ای په تو لخ لعنت شه دې مقصد څه ده دې مقصد دا ده چې لعنت یو مطلب دالی کله دا کتابونو چې دا چې کوم سړی منته د الله پاک لعنت شو مردود شو دا و د الله پاک رحمت نه لري وي یعنی الله پاک به دې منته رحم نه کوي که دنیا کې وي که آخرت کې چې دا یو ځل ملعون شو لعین شو بل دا چې علماء لیکلي چې فلا لعنت الله د دې مطلب دا ده چې الله پاک بدیتا د نیکۍ توفیق نه ورکړي دې ته د نیکۍ توفیق نه ملوي شي وکړه خپل معاشره کې خپل کور کې خپل آس پاس کې ډېر تکړه تکړه خلک دي ډېر منډه ترنډه وي ولیکن الله توفیق نه دایر کړه چې دا جماعت ته روشي دا لمونځ کې دا او داسو دا نیکۍ طرف ته روشي بل دا چې علماء د دې مطلب دار خوسته دا چې الله پاک بودی ته د نیکۍ توفیق نه ورکړي اے نور ډېر سړاوي دا ډېر کوالټي وي پکې خو لیکن نیکۍ کې به د دې نصیب نه وي نیکۍ قسمت کې به د قسمت کې و نیکی نه وي چې دا ته نیکی ملاو شي نیکۍ طرف ته ودان شي تلله نن ډېر خلک داسې ده چې په لغویاتو کې فضولیاتو کې مبتلا ده ولیکن د نیکۍ توفیق دته نه ملوي بل مطلب دا ده چې الله پاک بدته هدایت نه ورکړي هدایت مونږ ورکړي او هدایت یو داسې شای ده چې الله نه هر چا وغوړه الله به نه کی دی خو د هدایت چې کله یو انسان الله پاک نه وغوړي الله پاک د هدایت خامخا ورکړي ویلي زکه چې دا هدایت دا صرف الله سره ده صرف الله یې ورکول شي الله نه علاوه نور څوک نشي ورکوله نه نبی ورکواشي نه رسول ورکواشي نه مولا ورکواشي نه مفتی ورکواشي نه ابا ورکواشي نه ادي ورکواشي نه استوز ورکواشي نه استوز ورکواشي نه تبلیغی ورکواشي نه نیک ورکواشي ها صرف د هدایت ذریعہ دا کسان دا اسباب او ذریعہ جوړیدل شي نور هدایت صرف الله ورکی دا صرف الله سره خاص ده دیو جن چې د هدایت الله پاک نو څوک وګړي بیا الله پاک هدایت خامخا ورکی دیو جن هر المزکه دا یو چې اهدنا الصراط المستقیم یله مستدی سخه لار هدایت ورکی د استقامت ول لار چې کوم صحیح لار دغه هدایت ورکی نو دا داوود هر المزکه سړه کوي بهرحال علماء لیکلي چې لعنت مطلب دا ده چې دا بو الله به ته هدایت نه ورکی دا څنګه مفسرینو دا لیکلي دي چې د هدایت یو مطلب دا ده چې دا به شیطان په لارې روان وي لعنت مطلب دا ده چې دا به شیطان په لارې روان وي چې شیطان څه تی هغه طرف ته وځي د رحمان لارې ته ونرسي د الله لارې ته ونرسي نو نن خلق وکسي نن معاشره وکسي نن د معاشري ته وي وکسي غور او فکر وکي دا خلق چې د 50 کولش په تک کوله دی پرا څومره زندگی او څومره مهنت او څومره توجه یې کړې دو او ابد الاباد زندگی چې روانه دو هغه ته دې بالکل پروا نشته ده ډېر کم خبره چې چا کې دی الله خوف نو هر دیو جنبه معاشره تبعه طرف ته نو الله پاک د مشتبه خبرو عمل کوي فکر نصیب کې واخر دعوانا الحمدلله